ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا جلسہ چکم غرض لا د نوجوانانو منعقد کړي وا هغه مان مخ کې زما د مرګرو ستاسو په مخ کې بیان. عزیزانو زما دې وخت کې صرف دو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کوم. یو د موجوده حکومت د نااهله متعلق چې موجوده حکومت د قوم په خدمت او تحفظ کې ناکام دی، لہذا دا د فوراً مستعفی کړي شي او دا د ورک شي. دویمه خبره دا ده چې په دې ملک کې به خې ورځې اله دا قوم ګوري چې د دې ملک قانون بدل شي. سو پورې چې د دې ملک قانون امغه قانون د پیرنګیانو وي چې کوم قانون مد نظر پیرنګي په دې ملک 200 کاله حکومت کړی دی او هغه قانون تر اوسه دې پر کټو محفوظ ساتلی دی. نو دا قانون چې تر څو د دې ملک نه لري نه او د ملک قانون قرآن شوی نه زما د خدای په ذات قسمی که پاکستان خاوره زوګور. آپ ډیره خبره ده چې خاوره ستاسو مونږ دې ته وایو چې الیکشن راشي او ستاسو دې کوڅو ته دغه روټي خلاص دا اوس چې وزیران دي یا دا ممبران دي دا راشي او درته په جماعت کې ودرېږي یا په کوڅه کې او وایي چې رونو زه به ما به وګورئ نو ما به وګورئ. نو تاسو خو ساده خلق سئ چې په ژوند آخرت لراغلي دا علاقه خو آخرت ته ځکه چې ټوله دیره ده که نو د سعادتوب نه په ورق والا څه کوي چې په ژوند دغه جهان ته تلي نو دې جهان نه اډو خبر نه. نو دا خلق در تراشي چې رونو ما به وګورئ او ما به وګورئ چرک په تالی کې ګوره ډېره ښه ده تالی ورپسې ماتم شي او چرک پکې ټوپ ونه وي. تاسو خیال راغی عزیزانو 40 کاله دا ملک د پاکستان حکومتونو په دې دوکو وساته. هر یو چې راغلی
आवाज کړي دی چې زما د دونای شملې خوږي نو سړی چې کټوره وروړې ده چې لکه دا برښتیا خوږي ا چې کټوري کې ورته شملې چولی څوي چې صاحبہ ا چرته د درې کالو ښه شملې دوه خبرې دي او په دې ځان پوي کوي لومبنه خبره ده چې ملا په تړای په دې ملک کې د دې ملک قانون بدلولو لپاره ان شاء الله کله دې ملک قانون مونږ بدل نکو نو مليان دې لاندې سیلاب یو سی او پیران دې په باندې یو سی او میاګان دې په باندې یو سی ضیاءالحق ډېر لوی خيار سره آپ میاش کی او ځل بیت الله شریف ته ورمنډه کی او ځان ور پورې ومږي چې خدا کا په قیامت کې را سره ارڅ کې خیر ده خو د پاکستان نه مې قزاوما نو الله ولا وجه جوړ کړه وجه ولا څه جوړ کړه وجه ولا د شریعت بل جوړ کړه د سلو کالو د بقا د پاره شریعت بل ما تاسو چایو چټ راکو چې د بنظیر سره تاسو مرګتیات ولې کړی دا چاره کړی دا چې ها نه غالب پاسې چا چټ راوړ وجنه نه جواب ورکو دیکھو وګوره وکه دې ما ته ګوري ما ته دا چټ چې چا راوړو دا د جماعت اسلامي سره ښکاری وکه دې کنه بالکل پری دي دا چټ د جماعت اسلامي سره ښکاری چې فضل الرحمن د بنظیر سره اتحاد ولې کړي ٹھیک ده تاسو به کتلیو چې فضل الرحمن د بنظیر سره یو غنټه سیاسي ملاقات کړي نو دې جماعت اسلامي والو سره نور څه نشته خلکو ته وی چې وګوره دا څنګه مولا دی چې جنې سره ملاقات کړي ٹھیک ده دا جماعت اسلامی والا را میدان ته شي د قومي اتحاد په وخت کې د سهالي پر اسټاوس کې د قومي اتحاد نه مشران چې لسم ور سره زو د جماعت اسلامی د ټول پاکستان امیر میاں طفیل او د ټول پاکستان جنرل سیکرټری پروفیسر غفور دوی د په قران لاس کې دي چې میاں طفیل زما په مخ کې 2 میاشتې خزه سره په یو تالی روټای نه خوړل ما یو غنټه سیاسی ملاقات د بوټولور سره وکړو زه د کافر کړم او تا ور سره 2 میاشتې خزه سره په یو تالی روټای خوړلې ته مسلمان راشي کړه ما دوی ته ویلیو په دیر کې چې سړی توپ زده کوي او زما خپل م پرانیزي ما تر اوسه پورې ستاسو متعلق ځان او داس کې ساتل تر اوسه پورې زبستاسو متعلق 4 څویم چې شمدید دی ما پټي خبرې نشته چې شمدید به راشه زه جلسه کوم زه 2 لکه خلکونه 2 روپۍ چنده کوم د جلسه په کوم ٹھیک ده زموږ مدرسې دي راشي سړی ګرځي روپۍ دکاندار راټولې او مدرسه په چلیږي تا په ټول پاکستان کې مالګم نه او په سوات او په دیر او په جی ټی روډ حدیقه العلوم او په سوات روډ 10 کروڑونه روپۍ تا چا نه راوړي چې دا زینت جوړه چا نه خبره ده کنه
जवली वे हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। वाहिदा डाला पटोल पाकिस्तान के जमीयतुल उलमा इस्लाम दा खुदा कसम च पतुकाणु पिकौड़े पकड़े। उस लाहौर 6 मार्च आईन शरीयत कॉन्फ्रेंस दपारा जमुंग दा तालिबान और दा मरगरीजी कसम पखदा कभी सरद करी पैसे नमुंग वाला चंदी शुरू करी दुई द टोल पाकिस्तान दा परुनी च कनिंगम पार्क के करे कनिंगम पार्क के दे कम जे न रावस्ती दाईन शरीयत वाला यो जरे जुलूस विस्ते छत्रालिया ने पकेरा दा करी नु दुई ورته ویلي چې تاسو دا وایي چې سوشلیزم نه منو نو د چترالیانو په کې نه منو ازم نه منو ازم نه مونږ مخکې تل الکه څه نه منو وایي استاد جی مونږ ته پته نشته دی نه منو چې وایي مونږ ته لس روپۍ ورکړي دي چې نه منو چې وایي او په دې ډبې نه دي چې سوشلیزم دا زمون ملک دی نو خپکیږي ما عزیزانو زه یو خبره کوم چې دا زمون قوم د زړې ګډې رونه دي نن جنیجو سیتلو کمردین ګړی هغه د بم زیتا لارې ورته ولاړې وي او خلک هم ورته سلامۍ له ولاړ تاسو وایئ په ایمان چې پرون په کمردین ګړی کې د قوم بچی کباب شي بچی او بیا هغه شپېته او 15 کسان چې زخمیان شوي دي نو د ډاکټرانو د هړتال د وجې 2 ورځې کباب شوي سړو ته ډاکټران نه نږدې کېدل تاسو سره چې د اوس جاب د ډاکټر د سمولو علاج نه درځي نو ته حکومت سره کې خورت شکن تاله چې د کلرکانو د هړتال علاج نه درځي نو ته بیا حکومت سره کې خورت شکن ځکه د کلرک چپکول تا سره نشته ابل ورځ ماته یو افسر ووی تاسو به څه کوئ مال مونږه ویلا مال مونږ به دا کوو مونږ چې قوم سره به قرآن وخورو چې د غټې غوښې او د ټیپر او د ګازرې او د ملای نه سیوا نه به بل شی خورو او نه به خورئ چې زه صدر الله د ایران غوندې اختیار به را نشي لاس کې نو چې زه صدر یم او زما د ښځې په بدن تاسو د پاکستان جوړه کړې کپړه وګورئ نو بیا خو به مانه ګیله نه کوي چې زما په بدن د پاکستان جوړه کړې کپړه وګورئ نو بیا خو به ګیله نه کوي چې زما کور ستاسو د کورونو غوندې عام کوري نو بیا خو به ګیله نه کوي ټیک ده مان تاسو نه زمون ګیله ځکه ده تاسو چې زمون ښځې هم راشي وګور اگر چې د پېښور دا د ټاک دی ما چرته معاف کړي دی زما متعلق قرآن خوړلی و گنج کې چې د بجلیګر ملا کور کې وي سی آر چلیږي او د ده کور کې ټي وي پرته ده او د ده لوڼه چې دي کالج کې سبق وایي راشئ که ایمان درکړي ټول پېښور ته چیلنج څه کوي چې ټول صوبه سرحد ته چیلنج دی
که زما لور یو جماعت سبق هم ویلی، یو جماعت لسم او دولسم او سورلسم خو پرېږده، یو جماعت سبق هم والی، نو زه به ګیره کلوم او په خره به سورېږم، او کني تاسو نه به ښځې طلاقوم او بل ته به یې په نکاح. بیا زما کور کې ټي وي او وي سي آر خو پرېږده، په داسې قرآن به درته لاس کېږدم چې زما د کور په دروازه په غلطۍ که چېرته ټي وي یا وي سي آر راننوتی وي، اوم به م ګیره کلوم، په خره به سورېږم، کینې ستاسو به یره خس. دا بې شرم خلک په څه شرمېږي؟ دوی په دې نه شرمېږي چې مازدیګر په صدر روډ باندې دا بې غیرته په موټرو کې ناستي ماشومان قلارئ او ښځې د پردو پر سړو سره انګتې اچي. دا شرمېدلي په دې نه شرمېږي، نو نور به په څه شرمېږي؟ راشئ ما متعلق چې څه وایي ثابت کړي. بله ورځ راته چا ویوی، یو سړي راته قسم وخوړو چې بجلیګر مولانا چې دی په سوړیزو مسیزو کې 2,500 جیره به ځمکه واغسته. تاسو خیال نو په دې خبرو خلاصېږئ نه. والله کم پرېږدم نه چې څو مې ستاسو دې ښځو ته سپینې بورکې نه وي ورپه سر کړي، او ستاسو دا ښځې او لوڼه مې په سپینو بورکو کې په کورونو کې نه یي کېنولي، تر هغې به چپکېږم نه، نور زور مې شته نه، چپکېږم به نه. په دې پېښور هغه زمانه نه وه چې ښځو به دلاخې اچولې، پرتوک د پاسه به بل پرتوک جوړ کړی و چې زما د پرتوک کپړه هم چېرته پردی سړی ونه ګوري. په دې ښار داسې حیا هم تېره شوې ده، نن د دې خلکو هغه حیا وګورئ. عزیزانو په دې تمه نه یو، زما دا ملګري بعضې وخت کې وایي یاره دا خلک په بعضې خبره برخلاف کېږي، خدای دې داسې برخلاف کړي چې چېرې برخلاف نه. که مونږ پاس کوي خو وزیران به شو. دا پرونه یو وزیر لرې کړی دی په وینو جاړي غریب چې یا اللہ کے بنسی یہ شیخ جنید بابا پہنچ جائیں قربان ہوئیں ترے ختم تیرے دربار تے منے ہوئیں اگر منوت وزیر لتا گیا تھا. دغه وزیران او دغه وزیران الله پاک دې دغه وزارت بوی ماته نه کړي، الله دې داسې شرمېدلي منبرای بوی ماته نه کړي. دا منبران ستاسو د دې علاقې منبر څوک دی؟ صوبایي او قومي اسمبلی سیټي راونی سئ چې تا 80 لکه روپۍ په دې علاقه اغستې دي. نن د دې علاقې دا سړک ګورئ، دا لارې ګورئ، او منان خو ایله درته غوړه مرغۍ شوې ده چې پرې نه دی چې ساری ورته 2000 په دروازه کې کېنئ. هسې سړی تکړه سړی دی. په دې مې خوښ اوس نه دی چې وزیر شو، اول مې خوښ و، خو چې دغه لیبل پې ولګېدو نو دغه شنه چیرړه مې خوښه نه ده، پکې څه پاتې نه شو. قربانېږه د دغه جنډې نه. دا د پیغمبر جنډه ده، دا د رسول الله جنډه ده. په دې خیبر فتح شوی دی، انشاءالله په دې جنډه به پاکستان فتح کیږي، په دې جنډه به هندوستان فتح کیږي، په دې جنډه به روس فتح کیږي که خدای ته منظوره وه. دا د پیغمبر جنډه ده، په کورونه یې ولګوئ. د دې جنډې خوند هم وګورئ، او دا نورې چې ولګوئ دا چې باران وشي چې ویې ګورئ نور خوند پرېږدي. په دې نورو چې باران وشي ته به وایې چې نیا نیکه یې مړه دي، داسې چیرړه غوندې ترېنه جوړه شي. تاسو خیال راغی؟ عرض کوم بله خبره مې واورئ چې جمعیت العلماء اسلام واحده ډله ده. زما دې د خدای په ذات قسم وي
چې مفتی محمود ملنګو ملنګ مړ شو. نه ځمکه وه، نه جایګیرو، نه جایدادو، د کور خرچونه به دوستانو په چندو کو. زوی پروسه کالی مور حج لا بوتلنو موټرې والا خرڅ کو. زوی مغسې ملنګ دی. ما ته دا ایمان دی او دا مې یقین دی چې تاسو به د ملنګانو ملګرتیا کوئ. دا علاقه به زه ټوله په دې جنډې برګه غواړم. وایه صدر صاحب ته ما پسې ډېر نیغ رامنډې وانې دا صدر دی واوره په دې علاقه به برګه جنډه مسلم لیگ هغه شرمیدلی نه دي چې دوی په ابتدا کې وی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله 15 کاله حکومت یو کو لا اله الا الله سره څوک اوس بیا حکومت راغلی دی نو لګیا دی مسلم لیگ را ژوندي کوي. دا زاړه خېټور ګوري او بیا را ژوندي کوي لګیا دی. دوی اسلام سره څه اسلام خو دې ته وایي چې لس میاشتې وزارت د مفتی محمود راغلی او بوټو غوندې ته یې وې زوړنده هم دی کینې زما علاقه کې به شراب نه وي. بیا ایمان مو کتو داغه چې بوټو صاحب لږه خلاف ورزي وکړه په وزارت یې ولا متیازې وکړې که نه متیازې پې زما په مخ کې دا کوثر نیازي دا شرمېدلی دا چې نن د دوی د اسلامي سنت ممبر دی دا کوثر نیازي شرمېدلی راغی. مفتی محمود ته وایي ابھی تو تمہیں وزارت کا مزہ آ جائے گا ابھی آپ کیوں وزارت چھوڑتے. مفتی محمود ورته ویلې میں نے رات کے 12 بجے سے بھٹو کے وزارت پہ پیشاب کیا ہوا ہے. ایمان دیتا ہوں غیرت دیتا ہوں په اسمبلی کې به زه د اسلام یو خبره وکم او ته به ونه منې پرتوک به دنه وباسم او دا د بجلی ستنې به په کونې درمنډم. بیا عزیزانو ملام ساده قوم دی اوس دوی ګرځي شریعت بالله وجه جوړوي. ما ته وګورئ پوه خو به یم څه لږ ډېر لږ ښار نه لرې اوسېږئ نو خبر نه یم چې پوهېږئ که نه لږ ډېر به پوهېږئ. دې خو وګورئ وروڼو وایي مونږ شریعت بل پیش کړی دا تپوس کې وکړي که ملا دې علاقه کې ملا یې د دغه ګړګړونه یې نیسئ داسې ورته استاد شریعت بل دې چا ته پیش کړی په دې مې پوه کړه که سینټ وې سینټ ټول مسلمانان دي. قومي اسمبلی د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی اخیستی وایي په ایمان. قومي اسمبلی مسلمان سینټ مسلمان ضیاءالحق قوم ته ویلي وو که نه چې اسلام منئ که نه په دې پرچه ولیکئ اسلام منئ که نه نو خلکو ولیکئ لاندې چې ها یا نه. اوس که دا پرچه یې مال هم لاس کې را کړې وه نو ما نه لیکلی شو اوس ما به ویلی وی چې نه زه اسلام نه منم. اوس قرآن خو پکې مطلب بنو که نه زه وتښتېدم د بډبېرې لهرې ته ما چې دا چټ څوک لاس کې را نه کړي زه به هم پې لیکم چې ها اسلام زه منم چې خلکو ولیکل چې او مونږ اسلام منو. ماښام دې اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم. هلکه ولې ویل تاسو چې ویلې چې اسلام منو زه اسلام یم که دا د ویلي که دې ویل نو چې صدر صاحب سر نه تر خپو ټول اسلام دی قومي اسمبلی اسلام دی سینټ اسلام دی نو دې شریعت بل والاو ته وایي چې تاسو دا شریعت بل پیش کړی چا دی. نن د دې د جنرال سیکرټري بیان دی نن چې که ایم آر ډي والا مونږ سره دغه کوي نو څه چل کوو نو مونږ به قیادت دوی له ورکړو. مایرونه مونږ خو دا قیادت نه لرو مونږ خپلو اور گرتے ہیں شاسوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گرتے ہیں شاسوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے.
مونږ بس تاسو په اوږه باندې ډس کوو مونږ خپله ډس کولو والا یو خپله مونږ له قیادت مه راکوئ ستاسو مبارک شي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دوی ته مونږ یو خبره کړې چې د شریعت بل څوک خلاف یا غاړو مسلمان نه دی ټیک شو لیکن چې شریعت په ملک کې څوک نه راولي او په وس کې وي او هغه اسلام نه راولي نو دا مسلمانان نه دي ټیک شو جی عزیزانو عرض مې دا و چې لاس به ټولو چېته وایي جمعیت العلما دي اوږو خېټو سره به ملګرتیا وي د نن نه بعد لاس دواړه د چا ملګري به یې د چا ملګري به یې عزیزانو بله خبره وه شریعت دپاره به عرض کو بله خبره وه عزیزانو جمعیت خدمت به په دې نیت کوو چې موږ به د دې ملک قانون انشاءالله د انګریز لرې کوو قرآن به راولو دا زمونږ ایمان اوزګار وخت چې درته ملاویږي عزیزانو په تمامه دنیا کې دې وخت کې د تبلیغي جماعت نه ښه ډله بله نشته تاسو پوه شوئ په خبره تبلیغ زما عقیده ورسره کله نه شوې ده کله نه النا چې 130 کاله عمر کې پروسه کال یو بزرگ وفات شو هغه ما ته د مولانا الیاس رحمت الله علیه کیسې وکړې بس ما وی چې که انسانو نو داو بله دا چې ورشئ په روس کې وګورئ چې څومره روسیان تبلیغیانو مسلمانان کړي ورشئ په چین کې د پیکینګ خطیب راغلی و پاکستان ته ما ته وی چې زه مشکات پړاوم په چین کې چې اوزګار شم بیا تبلیغي کار پسې ګرځم وی 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي په امریکا کې وګورئ امریکنیان چا مسلمانان کړي دي په امریکا کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي په لندن کې ورشئ انګریزان چا مسلمانان کړي دي او په لندن کې د تبلیغ اجتماع څوک کوي ما ته څوک وایي پلانې مولا خلاف ته یا پلانې پیر صاحب خلاف ما هغې کې چل درته وښیم چل تبلیغیان روټۍ نه غواړي بستره نه غواړي چای نه غواړي چینی نه غواړي کټ نه غواړي نغری نه غواړي لرګي نه غواړي که غواړي هر څه خپل کوي ټیک شو او دعا هم درته کوي او دین تبلیغ هم درته کوي نو تبلیغیان دین مفت ښیي مونږ یې په پیسو ښیو نو زمونږ دکانداري پې خرابېږي ځکه د دې ډلې خلاف کوو ما په دې خبرو پوهېږئ که نه د 1,40,000 پیغمبرانو میشن څه قوم خدای سره جوړه کول که بل څه بل څه خبره وه 1,40,000 پیغمبران خدای څه له راستولي صرف دې لا چې په دې خلکو خدای وپېژنئ تبلیغ والا غریبان هم دغه وایي چې په دې خلکو خدای وپېژني که داسې نه ده نو دې وجې نه په ارام کښېنئ که ملایي او که میایي او هغه مونږ سره یو دی دمونه ډېر اچوي دواړو لاسونو کې مړزان هلکه دا څوک دی دا د ګردي غوثونه صاحب نو ښځې راشي وی دا توره چرګې مې راوړې ده په دې جینۍ غیب علم دي دا بل غم لږ واورئ په ټولو ښځو غیب علم پیریان دي پې نو ویل د ګردي غوث مسیح ته راغلی مال که د هغه نه تیز میا درته میلاو شو نو بیا ویل بیا خو به ډېر ښه مال هغه د یو بزرګ نوسی دی او زه د آدم علیه السلام د پیغمبر نوسی یم راوله دا ماشوم چې زه یې دله دم کړم دا څه خبره ده دا د پلار دواړو لاسونو کې مړزان دي د چرسو سګرټ دغه ته به ناست دي دغه دا څه ورته شراب به څکي بوغې به وایي د ایره منډۍ د ډمو چدۍ به خوري د بریمان د ډمو
سرسایي بخوري आवाज بکئی دا د فلانی بابا نو سه دے دا د فلانی بابا نو سه دے دیکھو گورئی بندے عشق شدی ترک نسب کنجانی بندے عشق شدی ترک نسب کنجانی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں لیس وہی چھ دے عشق بندش میں نسب دی پریک دے جامی پا دے لار کے پلانے دا پلانی زوی دائیت شہن دے دیکھو گورئی پیغمبر نے لوئی سوکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوئی سوکو پیدا بشی دا بی بی فاطمے نے لوئی خزا سوکوا پیدا بشی بی بی فاطمے توئی یا فاطمہ تو سلینی ما شیتے اے فاطمے دنیا کے دے کچکاری بچیا ما تو ہے چوے کم خود قرآن نزان بچ ساتا کت دا قیامت پورت قرآن او قانون رونی ویلو زبد اخلاصو لنی پلی لور تا ہوئی تاسو ځان دا غزمونږ د بالا مړی شریفې ډم مه جوړوئ مولیان به دوزخ ته ځي او زه به جنت ته تاسو خیال راغی نو عزیزانو بله خبره واورئ قرآن وګورئ قرآن خبره ده قرآن دا زما د کور خبره نه ده وإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم وده دا علماء جواب وإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم چې اسرافیل شپېلۍ پوکوي نسبونه به ټول منقطع او د هر سړي به خپل خپل پیټی په سري او خدای ته به روان ما په خبره پوهېږي یوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون خلبا ولا بنكم او لا سنو تبعهم واي پتاسو سکړي خو تبعهم واي پتاسو سکړي سترګو تبعهم واي پتاسو سکړي دا ستالاس ستخپېبه پتا گواش دیکھو وګورئ مونږ ډېر خلکو په دې دوکه کې مچولي چې واورئ یو قلندر چې وبخلی شي پنځه زره لنګوټیان به ځان سره راکوي پنځه قلندران دیکھو وګورئ قیامت به دا زه علما دي ما سره په دې کې خبرې وکړي دوست اکو بکو ابله ورځ یو راغی زم باقیګه ته څوک ته به ما عمره ملاتوب زده کړې نو بیا به ما سره خبرې کوې ملا ما سره خبرې کوي انګړه دنګړه سړي سره ما سره ستاسو دوا په کار ده خبرې کولی نشي د پاکستان افسران ستاسو دوا په کار ده تر اوسه پورې ما ورته صاحب نه دي ویلي دا زما ریکارډ دی دا زما ریکارډ دی علماء دیوبند علماء حق واورئ دا زما ریکارډ دی که د بوټونه والا د ضیاءالحق تر حکومت ختمېدو پورې ما د وزیر دفتر لیدلی ما د خنزیر مخ به 1 کروڑ ځل لیدلی دا زما ریکارډ دی وزیر دې دا ثابته کړي چې مولانا صاحب ما ته د څه کار ویلي دا زمونږ چیف منسټر ارباب صاحب چې دی دا تاسو چې ورته بانګای بانګای کېږئ د ما ویلي د ما یو ځای کې جنازه کې ما ته مولانا صاحب څه کار خدمت ته ونه ویلو مال ارباب صاحب ما ته چیف منسټر منلی نه نو کار خدمت درته څه واقع دی مال ما ته چیف منسټر منلی نه نو تا ته زه د کار ولې ویل ولې مال په چور دروازه راغلی تاسو خیال راغلی په چور دروازه راغلی په سمه لار راشه هر څه دی منوس تاسو که ستا سپین بنه نو زما عزیزانو دا زما ریکارډ دی ما په زندګۍ کې د پاکستان افسر ته ټیټه خبره نه ده کړې او نه مې ورته صاحب ویلي دي او نه مې ورته خوله چې دی دا زمونږ بعضې تاسو ګورئ د اخبار کې اخبارونه اوس خو هر سړی لیډرګی دی لیډر النګه شوی دی روړه خو چې سهار راپاسي د ټپوس د بچو غوندې سترګې په اخبار پرانیزي تاسو ګورئ که نه چې یو وزیر بل وزیر سره خبرې کوي یا څوک ورسره میلاویږي نو دا ما غوندې ملا چې ولاړ هغه ورسره هسې داسې کړي
او مولا خوله د مرګ په ناره ټپه خوله بند کا هغه تا ته ګورم نه خوله دې چینګه نیولې ده بیختې وزه خوله بند کا دا خبره مې یو تقریر کې کړې وه مولا را پسې ګیلې نه راغی وی دا خوله زما چینګه ما څه کار دی چې زه به تا ته خوله چینګه نیسم زما کار پېښ شي درته ویم زما دا کار دی خو ستاسو دوا په کار ده چې چا سره دې نه لګي هغه له به د خدای کار هم نه پېښوي کار بېګا یو سړی راغی دا لوی واده دی اجینه پلار وایي که دا نکاح مولانا صاحب وتړي نو ډېر بخي مال د غریبو نکاحونو له نه یم تللی چې د معتبر نکاح نه لاړم نو زما نه لوی دله به بل نه تاسو خیال راغی هر دا چې دنیا کې ضمیر او غیرت هم څه شی دی ستاسو دوا په کار ده جمعیت العلماء واحده ډله ده مفتی محمود فقیر او ملنګ د زمانې و انشاءالله داسې کار دی خدای پاک زمونږ نه کوي چې د هغه روح مونږ ته په قیامت کې ګیله وکړي او تاسو به وګورئ د جمعیت العلماء زور په لاهور کې وبه ګورئ پاتې شو دا چې کېږي بس نو انسان په وس پړ دی ټیک شو جي مونږ به خپل وس کوو د هغه د دین دپاره نتیجه به خدای ته سپارو اوس د 6 مارچ جلسې دپاره تلل به په 5 مارچ عزیزانو ټایم دی اجي صاحب دې سره فکس کړي ماسخوتن 10 بجې روانېده دا خبره زما خوښه نه ده ټیک شو جي مازیګر تله پکار دي یا ماښام تله پکار دي که نه جي ماښام مانځه نه پاس یا مازیګر دا ټایم دی جلیل او عزیز د فضل الدین دي سره تاسو برابر کوي خو یقین نه دی چې ځای به ټول لاس کوي عزیزانو کم سړی چې تلل به غواړي دا هلکه ستاسو د علاقې صدر دی د ده په ترو به شپېته روپۍ دا سیکرټري صاحب دی د خلقو سره فی سړی 60 روپۍ جمع کوئ ټیک ده جي دا به ستاسو د تلو راتلو خرچوي خدای دې توفیق درکړي او خدای دې مونږ ته هم توفیق راکړي او دا دومره عظیم دنیا په دې خنډو خار ځای کې دا ستاسو سعادت چې خدای تاسو راوستی په اخلاص دعا وکړئ جناب صدر لائق احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ دے زمون په ژوند زر تر زره په دې ښایسته وطن پاکستان کې د خپل ښایسته حبیب ښایسته شریعت نافذ کړي ارمان اخلم آمین د پارم پرانن استاد نعرې به تاسو څه ووایئ اللہ دے پدے وطن کے زر تر ذرا اسلامی نظام راولی اللہ دے مونږ ته مرګ ژوند په اسلامي نظام کې راکړي اللہ دے زمونږ بچي او راتلونکي نسلونه په اسلامي نظام کې لوي د جمعیت علماء اسلام د دې سټیج نه زه تاسو ټولو ته مبارکبادي درکوم چې الحمدلله ثم الحمدلله د اسلام مرګرتیا همیشه غریبانانو کړې ده ابتدا اسلام نه وګورئ تاسو د هر پیغمبر ملګري غریبانانو دا علاقه هم د غریبانانو ده دا ناس کسان هم غریبانان دي لیکن د الله فضل و کرم دی چې د دې په زړونو کې د ایمان او د اسلام شمع روښانه ده الله دې ستاسو د دې د یو قدم په عوض کې چې د جلسې دپاره راخستي دي الله دې د دې اجر تاسو ته په دنیا او په آخرت کې درکړي د دې ناستي په برکت دی الله تعالی تاسو ته د خپل حبیب سره په جنت کې ناستې نصیب کړي الله دې د دې په عوض کې ستاسو په کور کې روزګار کې بال بچ کې عمر کې صحت کې علم کې ډېر برکات نازل کړي عزیزانو مولانا صاحب راغلی دی او تاسو به د هغه د تقریر ډېر مشتاق یئ زه یو څو ضروري خبرې ستاسو خدمت کې عرض کوم بیا انشاءالله هغې خبرې به تاسو واورئ عزیزانو پاکستان چې آزاد شوی دی تقریبا 40 کاله وشو په دې 40 کاله کې مختلف حکومتونه په دې پاکستان کې جوړ شو زه یو خبرې تپوس د تاسو ټولو نه کوم او د مسلمان په حیثیت ټول جواب راکړئ تاسو په دې 40 کالو کې د مسلم لیگ په حکومت کې خوشحاله وئ معلومه شوه چې خوشحاله یې
جواب امرانه کو دلته خود حکومت فرښتې ناس دی هغوی به وي چې خوشحاله وو. لاسونه خوځول د ضیاءالحق نه ویني، خو که ناره دې وواله او جواب دې راکړو نو ضیاءالحق ته به جواب لاړ شي چې د محمد آباد غیور مسلمانانو ویلي دي چې موږ د مسلمي حکومت نه منو. اوس زما خبرې ته وکړه، نارې به نه وهئ، نارې به نه وهئ، ناره بس کوي. دومره وخت نشته، بیا تقریر نشو کولی، وخت مه ضایع کوئ زموږ. عزیزانو 40 کاله وشو چې موږ آزاد شوي یو. په دې کې لومړی حکومت د مسلم لیگ 25 کاله. تاسو د مسلم لیگ په حکومت کې خوشحاله وئ؟ هغې نه پس ته د مارشل الله حکومت راغی. د مارشل الله په حکومت کې خوشحاله وئ؟ هغې نه پس ته د بوټو حکومت راغی. تاسو د بوټو په حکومت کې خوشحاله وئ؟ هغې نه پس ته بیا مارشل الله راغی. تاسو د ضیا په مارشل الله کې خوشحاله وئ؟ اوس پکې د مسلم لیگ حکومت راغی. تاسو موجوده حکومت کې خوشحاله یئ؟ ولې خوشحاله نه یو صاحب؟ موږ خوشحاله ځکه نه یو چې موږ ته تر اوسه پته نشته چې موږ آزاد یو که غلام. دا خبره ټیک ده که غلطه ده؟ تاسو ته تر اوسه پته نشته چې تاسو آزاد یې یو که غلام. که تاسو وایئ چې موږ بانګونه وایو، منځونه کوو، قرآن لولو او خطبې وایو او جوماتونو کې منځونه کوو او موږ ته څه پابندي نشته، نو دا پابندي خو د انګریز په حکومت کې در باندې نه وه. ما ته دا وایئ چې تاسو ته د آزادۍ کم یو خوند دی چې تاسو بیا منتخب پاکستان کې. عزیزانو تاسو وکړه چې په دې 40 کالو کې موږ ته نه ازادي میلاو شوه، نه خوشحالي میلاو شوه، نه په خېټه ماړه شو، نه زموږ بچي خوشحاله شو، نه زموږ حق موږ ته ورسېد. دا خبره ټیک ده که غلطه ده؟ جواب راکئ. ټیک ده؟ اوس دا راته وایئ چې تاسو ته ټول حکومتونه وکړه او په دې نظام کې تاسو ته امن او خوشحالي میلاو نه شوه. ځکه میلاو نه شوه چې دا نظام ستاسو دپاره نه وه. د مسلم لیگ حکومت کې د انګریز قانونو، ما ته غوږ ونیسئ، د مسلم لیگ په حکومت کې د انګریز قانونو، انګریز قانون په مسلمان باندې اثر نه کوي. مسلمان د انګریز په قانون کې خوشحاله نه وي. هغې نه پس د مارشل الله حکومت او د ایوب په دور کې اسلامي حکومت نه و. اسلام سره هلته ټوکې وشوې، نو چې اسلام نه و مسلمان پکې خوشحاله نه و. موږ ته ازادي میلاو نه شوه، موږ ته خوشحالي میلاو نه شوه، زموږ ته سکون میلاو نه شو. ایوب نه پس ته بیا صاحبه د بوټو صاحب او د یحیی خان صاحب او د ضیاءالحق صاحب مارشل لاګانې او د دې حکومتونه راغله، لیکن په دې ټولو حکومتونو کې اسلام نه و. مسلمان بغیر د اسلام نه خوشحالېدی نشي، مسلمان بغیر د اسلام نه امن نشي مونتی، مسلمان بغیر د اسلام نه آزاد نه دی. په خبره پوه شوئ که نه؟ انګریز انګریزي قانون لري خپل وطن کې ځکه هغوی آزاد دي. امریکنان امریکي قانون لري خپل وطن کې ځکه آزاد دي. یهودیان یهودي قانون لري په خپل وطن کې ځکه آزاد دي. ایرانیان ایراني قانون لري په خپل وطن کې ځکه آزاد دي. تاسو سره څه دي؟ تاسو آزاد نه یئ، تاسو غلامان یئ. د ضیاءالحق غلامان یئ، د امریکې غلامان یئ، د جونیجو غلامان یئ، د ارباب جهانګیر غلامان یئ. دا غلامین خوښه ده؟ دا غلامین خوښه ده؟ نو واورئ، جمعیت علماء اسلام ډېر په ذمه دارۍ سره د دې سټیج ته دا اعلان کوي که چېرې تاسو امن غواړئ، خوشحالي غواړئ، ازادي غواړئ، اسلامي نظام غواړئ، خپل کور خپل بچي د هغې حیا او عزت غواړئ، راشئ موږ سره ملګرتیا وکړئ، موږ درته قسم خورو اسلامي عدل راشي، تاسو به آزاد یئ، تاسو به خوشحاله یئ، تاسو به په خېټه ماړه یئ. اوس که یو بې غیرته انسان دا ووایي چې زه د اسلام ملګرتیا نه کوم، زه ورته د دې سټیج نه فتوا ورکوم چې دی مسلمان نه دی. یو سړي ته چې اسلام پیش کړي او هغه ته انکار وکړي نو دی مسلمان نه دی، کافر دی، ښځه په ده طلاقه ده. په خبره ځان پوه کوئ. عزیزانو د اسلام نه بغیر ستاسو نجات نشته، اسلام نه بغیر خوشحالي نشته، اسلام نه بغیر ازادي نشته. موږ مسلمان یو، بغیر اسلام نه موږ څنګه خوشحاله پاتې کېږو؟ نارې بند کړه، نارې بند کړه، نارې به نه وه. جمعیت علماء اسلام تاسو سره دا وعده نه کوي چې کور به درکوو، دا وعده نه کوي چې روټۍ به درکوو، دا وعده نه کوي چې نوکري به درکوو، دا وعده نه کوي چې سړکونه به جوړوو، دا وعده نه کوي چې تاسو له به وزارتونه درکوو، لیکن یو وعده در سره د خدای او د رسول په مخ کې کوو چې اسلامي نظام به راولو او هغه اسلامي نظام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نظام راکړی دی هغه نظام به راولو. او هغه نظام کې به څه
کم نظام چې خدای تاسو له خوښ کړی دی، کم نظام چې رسول درله خوښ کړی دی، هغې نه ښایسته نظام بل تاسو له کېدی شي؟ خدای دې وکړي چې زموږ په ژوند زر تر زر اسلامي نظام راشي، ارمان به کوئ چې دا 40 کاله مونږ بغیر د دې نظام نه ولې تېر. رب العالمین دې زر راولي. عزیزانو، زه لږ غوندې مختصر غوندې تاسو ته د خپل د دې جماعت تاریخ یم چې مونږ څوک یو. مونږ باندې الزامات دي، څوک وایي چې دا مولیان دي، څوک وایي دا خیرات خواره دي، څوک وایي دا وظیفه خواره دي، څوک وایي مولیانو کلي څه دي، څوک وایي د مولیانو سیاست سره څه کار دی، څوک وایي مولیان کورسو پسې راووتل. عزیزانو، د دې ټولو خبرو مختصر غوندې جواب دی، خو که ایمان در کې وي نو دا جواب به ته ومنې، که ایمان در کې نه وي نو زما در سره کار نشته. عزیزانو، دې وطن کې دې بر صغیر هندوستان او پاکستان کې انګریزان رالل. تاسو اوس دلته کې دا ځای آباد کو، دا پخوا ښار چې آباد وکړو، نو تاسو کېناستئ او تاسو سوچ وکړه چې یاره ځای خو م آباد کړو، یو جومات هم پکار دی، نو تاسو دا جومات جوړ. ټیک ده که نه؟ انګریزان چې دلته رالل نو هغوی ویل چې دا خلک خو د بل دین دي، دا خو د بل مذهب خلک دي. اوس پکار دی چې دا خلک زموږ دین ته راوړي، حکومت زمونږ دی، جنډه زمونږ ده، ډنډه زمونږ ده، دا خلک د ټول راشي عیسایان دي شي. نو انګریزانو خپل تبلیغ شروع. مسلمانانو، زه چې کومه خبره دلته کوم دا دعوې سره کوم، دلیل سره کوم، ثبوت سره کوم. که څوک د دې ثبوت او دلیل غواړي ما لرې راشي. درو خبره به مونږ نه کوو، ولې چې مونږ مخکې قرآن لولو، نو قرآن نه پسته به درو خبره څنګه کوو درته. عزیزانو، انګریزانو خپل تبلیغ شروع کړ چې دا خلک ټول عیسایان کوي. کم شی د هغوی په لاره کې رکاوټ جوړ شو. عالمان، کم عالمان، د حق عالمان، کم عالمان، د علماء دیوبندو ټولې ورته مخې ته ودرېد او انګریزان یې په خپل مقصد کې کامیابېدو ته پرېنښ. نن چې دا زموږ ایمان محفوظ دی، نن چې زموږ قرآن محفوظ دی، نن چې موږ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایو، نو دا زموږ د هغه اکابرینو برکت دی، دا د جمعیت علماء اسلام د مولیانو برکت دی. عزیزانو، یو سړی چې په مونځ او دس نه پوهېږي هغه ستا د ایمان تحفظ وکړي. یو سړی چې د قرآن په ترجمه نه پوهېږي هغه ستا د ایمان تحفظ وکړي. تاسو خبر یئ چې د دنیا په هغه سر کې په قرآن کې تحریف وشي، نو د علماء حق آواز د دې سر نه روچت شي او د هغه سر چوره چوره کړي. د الله په فضل و کرم سره د علماء حق په برکت هغه قرآن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، هغه تر اوسه پورې ټکي په ټکي همدقسې موږ سره موجود دی او دا د برکت د علماء حق دی. کنه یهودیان هم کوشش وکړو، قادیانیان هم کوشش وکړو، پیرنګیان هم کوشش وکړو چې د دې په دین کې اختلاف راولو، مسلمانان یو بل سره وجنګو، د دې عقیدې خرابې کړو، د دې قرآن غلط کړو. د الله په فضل و کرم سره، د علماء حق په برکت سره، د جمعیت علماء اسلام د اکابرینو په قربانو په برکت نن هغه قرآن تاسو سره محفوظ دی، نن ستا اسلام محفوظ دی. عزیزانو، انګریزانو سره مقابله ټول نن به په دې روی زمین باندې صرف جمعیت علماء اسلام د علماء اکابرینو کړې ده. یاد وساتئ تاسو چې یو سیاستدان چې نن د لیډرۍ نامه اخلي، یو سیاسي پارټي چې په دې وطن کې خپل حق ګڼي، دا لا د مور د خېټې پیدان نه و چې د جمعیت علماء اسلام اکابرین انګریزانو سره جنګېدل. ثبوت یې غواړئ؟ تپوس وکئ. په مالټه کې زموږ اکابرین، زموږ علما قیدو د انګریزانو سره د جنگ په مقابله کې. زموږ اکابرین مالټه کې قیدو. مولانا عزیر اوس هم په دغه کې موجود دی، سخاکوټ کې ژوندی دی، الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. دا د شیخ الهند ملګری و، په مالټه کې قید و د انګریزانو د لاسه. هغه زمانه کې یو سیاسي لیډر دی. عزیزانو، زموږ اکابرینو، زموږ مشرانو کاله پاڼي کې تور اوبو کې قید و. هغه وخت یو سیاسي لیډر نو. انګریزانو سره زموږ علما جنګېدل. زموږ علماء د اسلام دپاره، د اسلام د تحفظ دپاره، د مسلمانانو د ایمان د تحفظ دپاره ځانونه یې قربان کړ. مالټه کې قیدونه یې تېر کړ، صاحب اپا تور اوبو کې قیدونه تېر کړ، سخت تکلیفونه د انګریزانو د لاسه یې تېر کړ. د دې نه علاوه تاسو تاریخ وګورئ، د انګریزانو لیکلی تاریخ وګورئ. په دهلي کې په یو ورځ کې زرګونه علما کرام شهیدان کړی شو، د سور په څرمنه کې وګنډلی شو، په چونه کې وسېځلی شو. زرګونه علما کرامو سرونه پرې کړی شو، ونو پورې ځوړنده کړی شو. عزیزانو، یو لیډر، یو سیاسي پارټي
مونږ ته ثبوت راکړي چې زمونږ د دې علماو د قربانۍ چېرته سلنه اخیسته قرباني دي ورکړې ده. مونږ ته تاسو څه کړي؟ مونږ دا کړي دي چې تر اوسه اسلام درته را رسولی دی. مونږ دا کړي دي چې حرامو نه ساتلی. مونږ دا کړي دي چې تاسو ایماندار مسلمان ساتلی دی. مونږ دا کړي دي چې نن تاسو الحمدلله په فخر سره سر چتولی شئ چې زه مسلمان او د رسول الله امتی یم. دا مونږ کړي دي، دا زموږ خدمات. عزیزانو، دا به ډېر لوی کفران نعمت وي چې د مسلمانانو قدر، مسلمانانو په زړه کې د دې علماو قدر لري. دا خو پرېږدئ شه. اوس دی وایي چې تاسو سیاست ولې کوئ؟ ځئ په جومات کې کښېنئ، قرآن ښایئ، لمونځ کوئ، بس دا کافي ده؟ دا کافي نه ده. د رسول الله د زمانې نه قرآن کې په 4 هجرۍ کې شراب حرام شو. هغه وخت علما تر اوسه چغې وایي چې شراب حرام دي، مه څښئ. خلک یې څښي که نه څښي؟ هوټلونو کې څښلې کېږي، کلبونو کې څښلې کېږي. 9 میاشتې الله تعالی دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي. د مولانا مفتی محمود حکومت او په صوبه سرحد کې نه په کلب کې چا شراب څښلی شو، نه په هوټل کې چا شراب څښلی شو، نه د اټک نه دې خوا چا شراب څښلی شو. تاسو ته یو مثال درکړم. زمونږ په دې ګورنمنټ هاوس کې د گورنر په بنگله کې د مفتی صاحب په حکومت په دور کې چارباز سکندر گورنر و. د 1.5 لکھ روپو سرکاري شراب پروت و، بیروني ملک شراب، د بل ملک ته راغلی شراب پروت. ارباب صاحب تپوس وکړه مفتی صاحب نه چې تا خو شراب حرام کو، اوس دې سره څه وکړو؟ ویل دا بوتلونه مات کړي. ارباب صاحب څه نه ماتو، دا به خرڅ کړو او دا پیسې به د دې صوبې په ګټه باندې به ولګو. مفتی صاحب ویل متیاج کوم په هغه پیسو باندې چې د حرامو په شرابو واخلو د قوم دپاره خرچ کړو. زره زره کوي، اور ولګوئ ورته. ستاسو د جذباتو قدر کوم وخت ډېر کم دی او مولانا صاحب هم تقریر کوي. عزیزانو، هغه شراب خو زره زره بوټو صاحب راغی د 14 ورځو په دوره باندې د صوبه سرحد راتلو سره په ګورنمنټ هاوس کې چې کېناستو نو ارباب صاحب ته نارې کړ، ارباب صاحب راشه دی خو الله دې هغه وبخښي او د هغه قبر دې الله د نور نه ډک کړي. ارباب صاحب راغی، بوټو صاحب ورته وایي لاؤ نه ہماری چیز، زما شی راوړه که نه. وایي چې کوم شی؟ ته نه پوهېږې زما شی راوړه که نه؟ وایي کوم شی؟ وایي المارو کې چې دي. وایي جي هغه مفتي صاحب نه تپوس وکړه. وایي څه چلو شو؟ وایي هغه ټول زره زره که مفتي صاحب حرام کړي دي درسره. اوهو، وایي نارې کوي شیر پاو. حیات خان ته نارې کوي، حیات خان ته نارې کوي. سرکاری جهاز کې د ایئر فورس حیات خان لاړو پینډا ته او د بوټو د بنگلې نه شراب وړو بوټو دپاره، نو هغه بیا په دې ګورنمنټ هاوس کې ګورنمنټ هاوس کې مفتي صاحب شراب نه پرېښې. مونږ سیاست ځکه کوو وروره چې ډنډه در سره نه وي نو څوک ستا خبره نه مني. کلي مولیان خو په هر جومات کې لګیا دي درته وایي دا حرام دي دا حلال دي، څوک یې مني؟ خو که ډنډه راغله هر سړی به یې مني. مونږ درته وایي راځئ لمونځ وکړئ، اذانونه کېږي، څوک راځي؟ هېڅوک هم نه راځي. ډېر کسان بهر ګرځي. او که اسلامي نظام راغی او مونږ سره ډنډه راغی نو دا خلک به په بیا دوکانونو کې کېږي، ټول به په جومات کې موجود. الله دې وکړي چې داسې نظام راشي. او د مولانا بجلیګر خبره بیا به دا غټې غټې عنبرسرای میښې په بازارونو کې به داسې ګرځي، دې به بیا داسې وګرځي. الله دې هغه نظام راولي چې دا زموږ حیا جوړه شي. عزیزانو، نو الله تبارک وتعالی په فضل و کرم سره علماو د انګریزانو میشن ناکامه. دومره علما چې شهیدان شو، نو د علماو سره غم پیدا شو چې اوس خو داسې اداره جوړول غواړي چې هغې کې نور عالمان پیدا کړو. نو هغه د انګریزانو په هغه دور کې په دیوبند کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښود او هغه ځای نه الحمدلله یو چشمه جاري شوه او په ټول دنیا کې د اسلام او د قرآن علم خور شو. الله دې هغه نور همیشه دپاره د هغې د فیوزو نه مونږ فیضیات ساتي. عزیزانو، دارالعلوم دیوبند هغه اداره ده چې حقیقت کې جهاد د هغه ځای نه شروع شوی دی. اوس تاسو یو خبره باندې بل پوهیم. عزیزانو، ما ته غوږ ونیسئ. دا خبرې چې زه کوم دا به تاسو ته خلک خبرې کوي، هغې له به جواب کې وایي. عزیزانو، زمونږ علماو چې انګریزانو سره جنګ ازادي کې جنګ کوله، نو دا بریلویان 11 خوړلو والا دا حلواخور مریانو مشر احمد رضا خان چې اعلی حضرت ورته وایي، هغې زموږ په علماو باندې فتوه لګولې وه چې دا جهاد نه دی، دا غدر دی. انګریزان اوسه پورې د 1857 جنګ ته غدر وایي، دا د هغه برکت.
یو بریلوی عالم، یو لسمې خوړلو والا، یو پیر پرسته مولا په هغه غزر کې هغه انګریزانو په جنګ کې موږ سره شریک نو. بیا راشئ صاحب، یو بله فرقه را پاسېدلې ده، د وهابیانو فرقه، د غیر مقلدینو فرقه. د دې مشرو چې زموږ په علماو باندې فتوا د کفر لګولې وه، او د دې مشرو چې د انګریزانو نه د شمس العلماء خطاب په بدله کې او یو څو ټکي یو څو روپو په بدله کې په مسلمانانو زموږ په اکابرینو عالمانو باندې چې هغوی انګریزانو سره جنګېدل او د انګریزانو مخنیوی کولو او د اسلام او د مسلمانانو د ایمان تحفظ یې کولو، د هغوی په وینا باندې زموږ په هغه اکابرینو باندې د کفر او د غدر فتوا یې ولګوله. اوس هغه خلک نن راپاسي او مسلمانانو ته وایي راشئ موږ دله اسلام راولو. دا پرېږدئ صاحب چې څه وخت انګریزان پوه شو چې دوی خو د عالمانو خبرې مني او مسلمان کې تفرقه نشو پیدا کولی، نو هغوی دا کوشش وکړ چې دې عالمانو کې اوس د تفرقې پیدا کولو دپاره یو داسې سړی پکار دی چې ژبه هم تیزه وي، علم هم ورسره وي او اثر رسوخ هم وي. نو سبا یو پټواري رونیو، اټم کې فیل شوی یو پټواري و، غلام احمد د هغه نامه وه، د ګرداسپرو هغه مې پیغمبر جوړ، قادیانی پیغمبر، پنجابی پیغمبر جوړ شو. تاسو ته خبره کوي مسلمانانو کو غږ ماته کېدی. هغه پنجابي پیغمبر ویل یو ورځ زه کور ته رالم، ما سره کتاب د هغه موجود دی، د هغه لیکلی. وایي زه کور ته رالم، بیلزه کرسی او میز لګېدلی، د خلکو توجه مه خرابوئ. میز او کرسی لګېدلی، بوټ سوټ کې یو څو کسان ناست. وایي ما تپوس وکړه تاسو څوک یې؟ وایي موږ فرښته یو. یو پکې ویل زما ټیچي ټیچي نامه ده، په انګریزۍ کې راله وحي راوړه او هغه وحي یې لیکلې ده چې الله وایي چې میرزا ته زما ډېر خوښ یې، آی لو یو. دا خو صاحب هغه میرزا ویلي الله غرق کو، هغه تباه کو، په ټټۍ کې مړ کو او د هغه قوم هم ذلیل شو، د پاکستان نه ووت. لیکن اوس واورئ نو یو بل شاګرد د هغه پیدا شوی دی. زه بس کړې دا خبرې د یو په ځای لس کسه لګیا وي. نن په پاکستان کې د هغه یو بل مرید پیدا شوی دی، مولانا طاهر القادری پروفیسر دی، ډېر ښایسته ښایسته تقریرونه کوي، ډېر ښه درس د قرآن ورکوي. هغه وایي په غار حرا کې ماله یو فرښته راله او هغه کشمیري فرښته وه. قادیاني خو ویل ماله پنجابي فرښته راغلې وه، ولې چا د پنجاب و. دی وایي ماله کشمیري فرښته راغله او ماله یې هر څه راوړه چې ما غوښته. مسلمانانو یو مسله واورئ، فرښته په چا باندې راځي؟ ټول جواب راکړئ. فرښته چا له راځي؟ پیغمبر له راځي. او مسله درته د کتاب دا مخیم که چا په دې دنیا کې په دې سترګو فرښته په دې دنیا کې ولیده نو هغه په سترګو باندې ړندېږي، روڼ به شي. هغه که طاهر القادري فرښته لیدلې ده نو د الله د دې فیصلې مطابق پکار دی چې طاهر القادري روڼ شي، نو زه به ومنم چې د فرښته لیدلې ده. او که د ټیچي ټیچي لیدلې ده، کشمیري فرښته لیدلې ده، نو زه تاسو ټولو ته وایم اوس هم وخت دی. د انګریزۍ یو مثال دی چې فتنه اوچتېږي نو په جرړه کې ګیر کوي، نپ ان د بد په بنیاد کې ګیر کوي. او که یو ځل هغه بوټی لوی شو نو بیا تاسو نه شئ ګیرولی. نو ای مسلمانانو د خوږو خبرو خبره باندې مه دوکه کېږئ. دا طاهر القادري هم د چا ایجنټ دی. دا خبرې چې دی کوي ستا او زما ایمان خرابولو دپاره. نن یې دا ویل سبا به وایي زه پیغمبر یم. رو رو به دی اوس اوچت خیږي. الله دې داسې خلک چې په اسلام کې رخني اچوي الله دې ذلیل و رسوا کړي. دا خبر به تاسو هم لوستي وي په اخبار کې، تاسو به پروا نه کړئ. لیکن دا علماء حق دي چې تاسو پوهیئ چې داسې خبرې کولو والا دا یهودیانو د نور غیر ملکي ایجنټ دی. ګوري دا عالم نه دی، دا پروفیسر نه دی. موږ دا مطالبه کوو چې ټلویزیون نه دی د داسې سړي پروګرام منسوخ کړی شي، او یا حکومت دې د دې خبرې ثبوت راکړي چې په دې دنیا کې یو عام سړي باندې فرښته راتلی شي. که حکومت سره ثبوت وي رالیکي موږ به ومنو، او که دا دروغ وي نو داسې دروغجن ټلویزیون نه لرې کول پکار دی. لرې کول پکار دي که نه؟
जवाब राखी पकार दे का ना दर्द कश्मीरी फरिश्ते बयान कोलो वाला काजिब दे लानतुल्लाह अलल काजिबीन दा अल्लाह पे लानत दे हुकूमत पकार दे डाली जमीन मुतालिबा दे चले रेखा जमीन मुतालिबा दे चले रेखा जवाब राखी नसीब तौर तक जमीन मुतालिबा दे चले टेलीविजन प्रोग्राम में ले रेखा और ददना द रसूलुल्लाह पशान के द इस्लाम पशान के द फरिश्तों पशान के द गुस्ताखी कोलो पर वजह बांधे दबाने मुकदमा चलाओ पका दी दबाने मुकदमा चलो भाई रसूल को तक ताहिरुल कादी बाने मुकदमा चलो भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह 25 यौजल में द तवेली जी जुक्षा बच्चा 25 जनवरी बांधे जंग लाहौर पर इखबार के दागदा बयान शाया शवेरे कोशिश कई चरत पैदा कई कि पैदा चा सरवी फोटो स्टेट वासे नोर मुसलमानों ते उरस है अजीजानो देर उगे तकरीर उस नकल नशम कोले जपोशमा चता से हम देर ज्यादा के नास्ते दश अजीजानो उस लंड खबर तखलासो वो मुसलमानों के जान द पार दम रो खियार है न तो खुदा द पार हमने को खियार सही करना पदे पाकिस्तान के इस्लामी निजाम जोड़ा रही और सदर जिया जोड़ा रही और पदे पाकिस्तान के इस्लामी निजाम रहा रही और जोड़े जोए रहा रही और पदे पाकिस्तान के इस्लामी निजाम रहा रही दे पर बंसरी खजू बांधे रहा रही जब कौमी असम्बली के नाम जवाब रखे कौन हुई ना उस राशि लंड अफवास के अंदर था उस दो खबरी दी 100 मिलियन दी 4 लाख पिलास राख के दे दम प्या चोले दे दीने वर्त का बोले दे जेबुने वाला डकड़ी 50 लाख रुपए प्लारो जे के वर्कड़ी दी दाख मिनट लागू दी और नोरते समर वर्कड़ी दी दाके हिसाब अल्लाह को इगो जौलत दी तेरा पारा ताकि फिर खास को जरा सही ज्यादा तो खाए कि लोग आगे स्टाइल शरीयत ना आगा अमरीकी निजाम ना आगा यहूदियानो इस्लाम ना बल्कि मुंगा द रसूलुल्लाह इस्लाम वालू और दे सबूत तपारा राशि लागण उतरी योरज द सैद तपारा राशि इंशाअल्लाह होता और अल्ता खपल जमीयत खपल अक्सरियत खपल ताकत है और योजल अल्ता मीनार पाकिस्तान के आवाज कई कि आईन शरीयत आईन शरीयत आईन शरीयत